ملګرو د کوم نن سبا د ملک اندرونی حالات یا بیرونی حالات وګورو نو هغه ډېر زیات خراب دی. ګوره کله چې اختیار و د نن نه څو کاله مخکې او تر اوسه پورې تاسو ته پته ده چې زموږ جوماتونه هغه ګوره په وینو وینځلی کېدل. دغه چې کوم بازارونه وو دغه محفوظ نه وو. ګراني لکه ګراني په عروج ده، سکول لا څوک نشي تللی، هر سړی په ټینشن کې او هر سړی په پریشانۍ کې دی. په بل طرف دغه کرپټ حکمرانان موجوده نمایندګان تاسو په خدای یقین وکړئ موږ په میډیا کې ګرځو دغه ټول صرف د خپلې خېټې او د خپلو بچو فکر کوي. تاسو فکر یې نه کړی. دا خبرې چې کومې مخکې تقریرونو کې یا په تېر شوي الیکشن کې شوي دي هغه صرف د سیټ د حاصلولو لپاره شوي دي. دا بیره چې تاسو پارچه یا دا بیره چې تاسو ووټ اچوئ موږ تاسو ته دا نه وایو چې یاره دا حاجي صاحب دی ده ته ووټ واچوئ. تاسو ته په دغه ټاون کې یا په دغه زون کې چې څوک بهتر ښکاري هغه ته ووټ واچوئ. که د حاجي صاحب خدمت نه وي د دې خاورې لپاره په دغه کمیټې کې د کشرانو لپاره نو بیا بېشکه تاسو بل سړی وکسئ. او که چېرې حاجي صاحب دغه ووټ دغه کاغذ دغه پارچې حقدار وي نو بیا پکار ده چې ووټ حاجي صاحب ته واچولی شي. دغه نظام دغه د کرپشن نظام دغه د ظلم نظام دغه د جبر نظام دا به څنګه بدلو؟ دا خبره زه دلته زموږ سره دغه د یوت لپاره چې کوم نامزد شوی امیدوار دی قاسم به یې تاسو کوم چې دغه حالات به موږ هله چینج کوو کله چې موږ د کتابونو سره د نوې جامې پیزار اچولو سره د سپورټ سره میدان سیاست هم لږ ټچ کړو. کله چې موږ میدان سیاست ته راوځو او په خپل ځان کې سیاسي شعور پیدا کړو نو انشاءالله دغه د ظلم دغه د جبر دغه زنځیرونه دا به انشاءالله موږ ټول مات کړو او دغه معاشره او دغه کور کلی انشاءالله به دغه کې به خوشحالي راولو. اکثر خلک دا خبره کوي موږ کشران دغه خبره کوي چې یاره سیاست دروغ دي. ګوره حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغسې جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دا د تاریخ انسانیت د ټولو نه غټ سیاستوال دی. سیاست خدمت دی خو که څوک یې په صحیح طریقې سره کوي. حاجي صاحب دغه خدمت انشاءالله موږ تا نه دا امید دی چې ته به دې سیمې قبضوم که نه وم خو انشاءالله چې ما ته یې دې سیمې بغیر سړی میلاویږي چې هغه ما ته دا ووایي چې واقعي سیاست ته حاجي صاحب د خدمت جامه مې راچولې ده. زه ډېرې خبرې کوم نه. جمال صاحب کوم چې زموږ استاد پاتې شوی دی زموږ فیوچر زموږ مستقبل یې جوړ کړی او دغه شان دی په دغه مجمع کې په دغه محفل کې وي د ډېرو مستقبل وي جوړ کړی وي ډېرو ته یې دوه درې ټکي خیلي وي. زما لپاره خو د اسمان ستوری دی، زما لپاره د سر تاج دی. راشي جمال صاحب د خپلو خیالاتو اظهار دې وکړي. کلیپینګ ورته وکړئ.